بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ننا لسم شعبان 1425 او شلم د فروری 2024 تاریخ دی. منگا د قرآن کریم دوره تفسیر شروع کرو. دا دوره تفسیر د دې بنیاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده ډېر په اخلاص باندې ښودو. هغه چې کله دا دوره تفسیر شروع کوله نو باقي اوسو طلباو د بهر نو د کلي کسانو او داسې رونق داسې کثرت نه و، خو بنیاد په اخلاص و. دا اخلاص اثر او دا اخلاص نتیجه دا وه چې سلپاسه اتیا کاله وشو او الحمدلله ثم الحمدلله کال تر کاله د دې رونق زیاتیږي. په هغه خلوص او اخلاص کې څه کمی نه ده راغلی، په هغه طرز او طریقه کې څه بدلون نه ده راغلی او الحمدلله ثم الحمدلله په هغه اصولو کې هم څه تبدیلي نه ده راغلی، بلکې په هغه طریقه باندې روان دی په کومه طریقه چې ابتدا حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده کړی وه او دا د هغې صدقه جاریه ده او الله دې آباد لري. په دنیا کې ډېر کتابونه دي، څه بادشاهانو لیکلي دي، څه وزیرانو لیکلي دي، څه مالدارو لیکلي دي، مسلمانانو لیکلي دي، انګریزانو لیکلي دي، نورو لیکلي دي. یو کتاب دی چې هغې کې نه تبدیلي راځي، نه هغه بدلیږي، نه هغه زړیږي، نه هغه کمزوری کیږي. هغه کتاب د الله رب العزت دی چې هغې ته وایي کلام الله، د الله کلام. هغې کې هېڅ بدلون او تبدیلي نه راځي. په هر دور کې مختلف قسمه علما راځي، خلق راځي، ذهین او قابل خلق راځي او د هغې کتاب نه ملغلرې راوباسي او هغه ختمیږي نه. څومره چې په هغې کې تحقیق کوي، کوشش کوي، ځان کوي، نو د هغې خوند او د هغې مزه هغه نور هم زیاتېږي رس تر رزه. هغه داسې کتاب دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې باره کې وایي که هغې ته سپکو کتی شي او دنیا ته درانو کتی شي نو چا چې دا کار وکړ فقط صغر عظیمه وعظم صغیره. هغه عظیم شی هغې وړوکې وګڼه او وړوکې شی او کمزورې شی هغې غټ وګڼه. دا د عقلمند بنده کار نه دی چې غټ ته وړوکې وایي، وړوکي ته غټ وایي.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے خیرکم من تعلم القرآن وعلما تاسو ټولو کې ورا صيغه اسم تفضیل لا پټولو کې بهتر هغه څوک دی چې هغه قرآن کریم زده کړي او قرآن کریم وښود پټولو کې ورا بهتر هغه چاته وي چې هغه د الله کتاب زده کړي او د الله کتاب وښود نن خلک په نور ساړم دي او ځان غټي څوک په اوټو آرام دی څوک په سوټو آرام دی سو کوئی اتحاد دے او سو کوئی اتفاق دے او سو کوئی افتراق دے او غوبل دے پر ملک کے تاسو دا خواہ خواہ ہوئی تاسو دا اللہ محبوبان ہوئی نو تاسو اخبر کتاب لراؤستا یو دیتے کینو لئی او وی پا مخلوقات کیو گرور لئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تاسو ٹولو کی ورہ مسوک دے چاہو قرآن زدکا و قرآن و خود دا دا فتنو دور دے او فتنے پا مختلف رنگونو باندې سر راوچتی او ہر سرے پدے کی مشغول دے چاہ فتنو نوزان سنگ بچکوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل لی چاہوئی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنتن ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوریدلیو چی زرد چی فتنے بشوروشی فتنے براشی فقلت من المخرج منها یا رسول اللہ نماوتوی حضرت دن دا وطور لار بسی دا نجات لار بسی دا خلاصون لار بسی قال کتاب اللہ نمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کتاب دا فتنون دا بچ کے دو دا فتنون دا وطور لار او دا اللہ کتاب دے فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم پدے کس پاسو دا پخوانو تاریخ و حالت دے پدے کی در آتلون کو خلق و حالت دے ستاسو میز کی جسو واقعی کی گی داغی حکم دے پکی هو الفصل لیس بالحزل دا واضح کتاب دے او دا عباسی ندی ٹوکی ندی اللہ خبر دا من ترکہو من جبار قسمہ اللہ چاچ دے او ظالم دے وجد خواہی کتاب پر خود اللہ بدے تسنس کی ومن اتبع الہوا فی غیرہی ومن اتبع الہدا فی غیرہی اضلہ اللہ چاچے ہدایت بغیر دا قرآن نبا بل کتاب کیوں کہتا بل کتاب غیرو برگو دا پاو دا ہدایت اضلہ اللہ اللہ بدے گمراہ کی اتباع دے کی هو حبل اللہ المتین وهو ذکر الحکیم وهو صراط المستقیم دا اللہ مضبوط رسائی دا محکم پندے دا نیغ لار دا وهو الذی لا تزیع به الاہواء وهو الذی لا تلبس به الالسنہ دا کتاب دے چھ بدے خیالات کگی گینا پدے جبے گڑوڑی گی نا لا شبہ منہ العلماء ولا ينقضی عجائبہ ند دین علماء مڑی گی اور ند دے عجائب ختمی گی من قال بھی صدقہ چاچ قرآن ہوئے رشتہ ہوئے ومن عمل بھی اجرا چاچ بدی عملوں کو اجر حاصل کو ومن حکم بھی عدلا چاچے بدے فیصلے اکڑے معدل و انصاف کو ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم چاچے دیتا دعوت ورکو دیتا لار قول شوا
په طرف د لارې نیغې باندې په نیغه لار باندې روان شو. قرآن کریم چې کله وګورې نو قرآن کریم چې کله د قرآن ذکر کوي نو سورہ بنی اسرائیل نهم آیات کې وایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. دا قرآن هغه طرف ته لار ښیي چې هغه مضبوطه لار ده. او سورہ حامیم سجده کې وایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. زما پیغمبر دې خلکو ته ووایه دا د مؤمنانو دپاره توفیق دی او دا د مؤمنانو دپاره شفا ده. سورہ انعام آیت نمبر 153 کې الله وایي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. دا زمانی غلار دا او دې تابعداري وکړي. فاتبعوه امر دی سنچه اقیم الصلاة امر دے آتو الزکاة امر دے فتبیوهم امر دے چددی تابداری ہوکئی. دارنگی سورہ توحا یوصل دروشتم آیات کی وئی فمن اتبع ہدایا فلا ذل ولا یشقا. چاچے زمان دے ہدایت دا قرآن کریم تابداری ہوکڑا دنیا کی بدبخت نشی دنیا کی بخطا نشی و آخرت کی بدبخت نشی. لا ذل فی الدنیا ولا اشقا فی الاخرہ. سورہ رات کی اتوشتم آیات کوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دا اللہ پا کتاب باندې زړونه مطمئن کیگی. سورہ زمر اطلسم آیات کی وئی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هغه کسان چې قرآن ته غوږ دی او د قرآن د اوامرو تابعداري کوي د نواهیو نه ځان ساتي اولئک الذین هداهم الله. نو که ګورې نو دکه کسان دي چې الله ورته هدایت کړی دی. اولئک هم اولو الالباب. او که عقلمند او هوښیار ګورې نو دکه دي. عقلمند او هوښیار دا دي د علماء ګڼ اقوال دي په دې باندې. حسن بصري انزل القرآن ليعمل به فتخذوه تلاوة عملا. وی قرآن دې پر راغلی چې په دې عمل وکړی شي نو دوی د تلاوت دپاره وګرځو ځان پرې نه پوهه کوي ځان ترې نه خبروي چې قرآن موږ ته څه وایي. دارنگی دا حسن بصری قول دے چگه قرآن مذکر دے او لا یعلمو الا الذکور من الرجال. دا نران زده کولی شی دا دلس رینشی زده کولی. لا یعلمو الا الذکور من الرجال. نپوئی پا دے باندے مگر اگر ناری ند سرونا نران د سرونا دا نر زده کولی شی جنوٹارے سڑے نشی زده کولے. امام شافعی رحمہ اللہ قول دے الوابل السعید کی دا ټول ذکر کری دی. اگر جمیع ما تقوله الامہ شرح للسنہ. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابدار امت چه سوئی اگر سنت و شرح دا. وجمیع سنت شرح للقرآن. او طول سنت شرح القرآن وجميع القرآن شرح اسماء الحسنى وصفات العليا. او قرآن کریم شرح اسماء الحسنى او دا اللہ دا صفتونو. دارنگی عبدالعزیز نیائی الکنانی وی مثل علم القرآن مثل الاسد. مثال دا علم دا قرآن پشان دا زمری باندے دے لا يمكن من غیره سواهو. دے پر زنگل کے بل بادشاہ نمانی کله چې علم دا قرآنی دے با مقابلہ کے بل علم
هغه بیا هیڅ یو نه دی. اکمل العلماء من وهبه الله تعالی فهما فی کلامه. ابو الحسن علی ابن احمد وی اکمل د علماؤنا هغه څوک دی چې الله ولا علم د قرآن ورکړ. اوس خلک وایي مړه قرآن ولا ورځي او نور علومو باندې په منطق نه پوهېږي. قرآن ورځي و اکمل علم خو دقه دی چې علم د قرآن یي دا په ټولو کې اکمل، په ټولو کې بهتر، په ټولو کې غوره دی. دارنګې ګڼ احادیث په دې باندې دلالت کوي چې په ټولو کې بهترین علم، په ټولو کې غوره هغه قرآن کریم دی. دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې الله وایي من شغله القرآن عن ذکری و مسئلتی اوتیتو افضل ما اوتی سائلین. څوک چې په قرآن مشغول شو، زمانه په وختنه مشغول شو، زه به دله غوره د هغې نه ورکم چې زه هغه غوښتونکو له ورکومه. وفضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. د خدای د کلام غوروالی په نورو کلامونو باندې، په نورو خبرو باندې داسې دی څنګه چې د الله غوروالی په مخلوقات باندې. دارنګې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې الله تعالی دنیا د پیدایش نه 1000 کاله مخکې طه یاسین ولوستل. نو کله چې الله دا ولوستل ملائکو اورید قرآن وغیوی توبا لأمت ینزل هذا علیها، خوشحبری دا مبارکی دا اغا امت لا چاگئی دا قرآن نازل شی. سو ملائکو مبارکی دی امت لا ورکا. و پا دی امت کی خواهی کتاب تایسوک نوزگار او چه دا خواهی کتابی وی اغا تیڑو مولا نوی د خدای کتاب منې کو شیخ القرآن تا یو ځل مبتدی نوی د دې ځای کې مناظره وه، زه بیا تفصیل وکړم. نو چې بحث کېده نو هغه مبتدیین نو ډیسي ته ویل موږ د ټولې مسلې منو خو زموږ د یوه ومني. ډیسي ورته ویې زه دا یوه خو د ده ومنه که نه چې ستا ټولې مني. نو شیخ القرآن ورته ویې دی دې ووایي که نه څه خبره وی ته به یې منې؟ شیخ القرآن وی تاسو ووایي نو که د منلو وي زه به یې ومنم. وی امیانو ته قرآن مه ښیه، په دې زموږ عزت کمیږي. نو شیخ القرآن ورته وی الله خو امیانو ته پیغمبر رالیږلی، هو الذي بعث فی الامیین رسولا. او آیاتونه ورته شروع کړل. د ملک کې د خدای کتاب شاته غورځولی شوی و، د خدای کتاب له اهمیت نه ورکو. اوس هم په مدارسو کې درجې دي او کتابونه دي او طالبان دي او مولیان دي، خو تپوس ته وکړه چې د قرآن کریم درس دی صرف هغه مدرسو کې به درس وي چې هغه د وحدة المدارس الاسلامیه سره تړلي، یا هغه چېرته د موحدینو مدرسې. نو د قرآن کریم درس به کېږي، یعنی د قرآن کریم درس ته اهمیت نه ورکوي. طوبی لأمة ینزل فیها هذا، خوشخبری ده مبارکی ده هغه امت لا چې هغوی کې دا قرآن راغی او دا قرآن الله راولېږه. نو دې امت ته الله د رشد و هدایت دپاره قرآن کریم رالیږلی و. موږ او تاسو باندې دا د الله نعمت دی، احسان دی، پیرزونه ده چې موږ یې قرآن ته کښېنولو. که دې ته نه کښېنولو موږ یې ډاکوان او غله جوړ کړي وو، موږ یې په نور څه اخته کړي وو، نو موږ هغه هم د خدای بندیان دي، خو په هغه یې دا پیرزونه نشته. دا په موږ ده، دا په تاسو ده چې ټوله شپه په ناسته تېره کړي
دې لپاره چې زه مخکې ناست یم چې زه زده کړم، زه ګورم چې زه زده کړم دا پېرزونه بار چا نشته، دا د قرآن والو باندې ده. په دې د خدای شکر وباسئ. بله دنیا ده، خو هغوی د هغوی ژوند تباه دی، په منډو دي او زرګونه د خولې نه پریوځي او اقتدار پسې منډې دي او دولت پسې منډې دي او شهرت پسې منډې دي. او موږ خدای قرآن ته کښېنولي یو، دا د الله لوی کرم لوی احسان دی په موږ. خو د دې قرآن دپاره څه آداب هم دي چې کله په هغه آداب مؤدب شي، هغه آداب خپل کړي، نو بیا د الله د طرف نه نعمتونو شروع شي او سړي ته قرآن زده کېږي. دغسې هم نه زده کېږي. ګورې ته به ځان مؤدب کې، ته به په هغه آدابو باندې روانې. یو د هغې نه دا دی چې ځان به دغه موانعو نه ساتې چې کوم څیزونه موانع دي د قرآن کریم سره، چې تا د قرآن نه منې کوي، د قرآن نه دې اړوي، نو د هغې نه به ته ځان ساتې. لکه قرآن کې الله د هغې ذکر پخپله کوي. سوره اعراف آیت نمبر 146 146 لږ وګورئ، ځان سره ولیکئ، که بیا وروستو ګورئ که اوس یې ګورئ چې الله وایي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. زر دې چې زه اړوما زما د آیاتونو د فهم نه هغه کسان يتكبرون في الأرض بغير الحق چې هغوی ځان غټ ګڼي په ځمکه کې نامناسبه. تکبر نه مني قرآن. چا کې چې تکبر راشي نو هغه له الله علم د قرآن نه ورکوي. یو کال د کوهستان یو عالم و، هغه په اکوري کې صدر مدرس و او ډېر لوی منطقي و او ډېر پوه و. اوس مړ دی، الله دې وبخي. نو هغه راغی شیخ القرآن دغه دی په سیم کې کټه چولو ناست و. هغه راغی طالبانو خو پېژنده. شیخ القرآن ته یې وویل چې دا فلانې مولوي صاحب دی او ډېر لوی منطقي دی او داسې داسې دی. چې هغه کېناست شیخ القرآن سره، نو هغه داسې ډېر تکبرانه انداز کې وي. ویل جي زه به دا قرآن څومره وخت کې زده کړم؟ 2 درې کې به زده شي. نو شیخ القرآن ورته ویل 3 کاله کې به یې زده کړې. وی 3 کاله کې؟ نو شیخ القرآن ورته ویل آو. وی دا ولې؟ شیخ القرآن ورته ویل په لومړي کال خو به تا نه تکبر ایستل غواړي. هغه هم بې پروا سړی و. یو په 2م کال به درته دا خو غواړي چې تا علم نه دی کړی، چې د خدای کتاب دی نه دی زده، نو منطق څه شی دی. او په 3م کال به بیا ته قرآن زده کړي. نو هغه ډېر ملامته غوندې شو. نو چې پاڅېده نو طالبانو ته یې ویل زه واپس ځمه. نو هغه لاړ. بیا چې زه کوهستان کې طالب وم، یو ورځ ما سره ناست و، د شیخ القرآن ډېر تعریف وکړ او ما ته یې ویل یاره رښتیا خبره وه چې موږ نه قرآن بیا پاتې شوی و. قرآن تکبر نه مني، هر څه مني خو مستی او تکبر نه مني. دا د قرآن کمال دی چې قرآن زده کې ځان به خاورې کې. که ته دا وایه چې زه صابحک صاحب یم، زه د فلاني صاحب زوی یم او زه د لویې مرتبې خاوند یم، یاره دې دا کې خو ماله څوک عزت نه راکوي یا لفټ نه راکوي، بیا نشي زده کولی.
ته به دا وایې چې زه خاوره یم، زه هېڅ هم نه یم. نو چې څومره دې ځان عاجز کړه، څومره دې ځان کمزوری کړه، نو دومره به الله علم ستا نصیب کوي او قرآن به ورته په زړه کې اچوي، د قرآن فهم، د قرآن پوهه. دویم دا چې نیت به صحیح ساتي. ته به دا وایې چې زه دې له راغلی یم چې د خدای کتاب زده کړم چې الله پرې رانه رضا شي. زه د خلکو اول د ځان اصلاح وکړم او بیا د خلکو اصلاح وکړم، نو نه به قرآن زده کولی شي. که ستا نیت صحیح نه وي نو بیا هم نشي زده کولی. لکه سوره توبه 122 آیات وګورئ، نو هلته کې الله وایي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولنزيد هر ډلې د دوی نه یو ټولګی ليتفقهوا في الدين، دې لپاره چې ځان پوهه کړي په دین باندې. ليتفقهوا في الدين دا نه چې ته وایې زه مدرس یم او زه پلان یم او یاره زه هسې اورېدو له راغلی یم، او نه قرآن رالی، نه کاپي رالی، نه قلم رالی. ځکه چې طالبان به وایي چې یاره دله قرآن نه ورځي. نیت دې صحیح نه نو بیا نشي زده کولی. نیت به صحیح ساتي. ليتفقهوا في الدين. او بیا دویم به د دا اراده وي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، دې لپاره چې ویری خپل قوم کله چې واپس شي دوی ته. ستا زړه کې به دا وي چې قرآن زده کړمه چې زه خپل قوم ویروم د شرکیاتو د بدعاتو نه. نو دا نه چې قرآن زده کړه بیا ګرځه په کلو، خپل کلي کې درس نه کومه، خپل علاقه کې درس نه کومه، چې هلته ضرورت دی، شرکیات دي، بدعات دي، نو هلته درس نه کوي او د خدای کتاب سپکې ګرځې، کله یو پله او کله بل پله. د خدای کتاب د هغې درس وکړه، خپل قوم ویروه اول. ولینذروا قومهم، هم نیاز کې چېرته ذهن څه خبره نه ده، خو اصل کار به دی هغه وي ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، او دې لپاره چې ویری خپل قوم لره کله چې واپس شي دوی ته. لعلهم يحذرون. نن سبا محتممانو په دې کې ګټه موندې ده، چاته مې ملا راوړله دې ځای به درس وکړې، دې ځای به درس چې پنجپیر نه یې منې کړه، ځکه چې په دې خو پوه دي چې پنجپیر کې قرآن وایي خو زده کوي یې که نه، عقیده یې سمیږي، عمل یې سمیږي. دې ځای درس شروع کړه، دې ځای درس شروع کړه، چې کوم ځای کې ضرورت دی نو هغه ځای کې درس وکړه، نو هغه ځای کې درس نه. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. بل دا چې قرآن زده کې نو هغې ته به هسې ودنۍ پوه چې ډډه دې والي چې ته ګوټ صحیح کې، چې ګوټ کې به ناست یم چې د چا راته خیال نه وي، نو بس کله به ډډه وم، کله به سملمه، کله به پاسمه. نه نه، چې قرآن زده کول غواړې نو بیا به څنګه ناست دی؟ قرآن زده کول غواړي نو څنګه دې زده کې؟ سورة الاعراف آیت نمبر 204 چې هلته وایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې لوستی شي قرآن فاستمعوا له نو وکیدئ دیتا وانصتو
او داسې چپ شي لکه ګټه چې چپ شوي وانصتوا لعلکم ترحمون خامخا په تاسو باندې به رحم وکړی شي داسې به غوږ دی لکه ګټه نه چې اواز نه کېږي ته به چپ چاپ ناسې دا نه چې ناس به قرآن ته او ګوتې به په موبایل کې وي نه ته به ښه په توجه ورته ناست دی او ډېر په توجه باندې به قرآن اوري دغسې سوره قاف 20 آیات نو هلته کې هم ذکر کوي سوره قاف آیت نمبر 37 ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یقینا دے قرآن کے پند و نصیحت دے ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید دے قرآن کے پند و نصیحت دے آغا چالا چاغل رزوی زکاوتی وگی خود یو دے متوجہ ناستی چخ متوجہ ناستے و پاک زردی او دس دے کڑے دے دو رکاتا نفل دے کڑی دی ذکر اسکار دے کڑی دی دا اللہ نا دی دعاگانی غفتی چه اللہ ستا کتاب زدا کول راغلے ماتے ازدا کا چه زرد پاکی بیا متوجہ ناستے دانا چه کل یو خوا گوئے کل بل خواو کل یو سکے کل بل سکے نو انا بدا قرآن کریم زدا کے بیا تدبر و سوچ پکی کے سورہ سعاد کی یو کم دیر سمایات کی ہوئی لیدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب چی دی پا آیاتونو کے سوچو کی اور پندر نصیحت و اخلی اقل مندر آداب خواسی گرندی ابن الجید کی اردارنگ الواب نصیب کی تفصیل سرمنگر ذکر کری خو آدابنا یو دادا چه تاسو بدا کوشش کوئی زمن دے درس آدابم دی کوشش بدا کوئی چه کم تین من مقرر کر نداغین کم سے کم 10 منٹا مخی 15 منٹا مخی باخ پل زائد ازام را رسول دانا چه درس شروع شی تا بیارا روانی استرگ مخی د سهار د موز نه بعد بیا خوبونه نشته پنځپیر کې او غاسم مکروه دی هغه ټیم خوبونه نو یو خو به دای چې تاسو به کم ټیم چې موږ مقرر کړو د هغې نه 15 منټه 10 منټه مخکې خپل ځای ته به ځان را رسوي اودس به کړئ بیا اودس به د خدای کتاب ته نه کښېنئ دویم چې چاله لیکل ورځي نو دنن نظام لا یو رف کاپی او قلم اغاو ساتی او یو صفا کاپی رف کاپی دیتا ہوئی چاہے کہ زر زر لکل گئی بیا چه لار شي نو بیا اغا بلا کاپی راوالا که زان لصفا صفاو لیگا علماء با پخوا دا کول یو با مسوده و بلا با مبیزه و مسوده تو رولو تا ہوئی چه تورول بے کول زر زر بے لکل کول لکه یو درس کې امام دارمی نور ملګری ناستو نو استاد سبق وی د لیکل نو طالبانو هغه پورې لګو خندل ویرزان نے کرام الکاتبین جوړ کړي سبق ته وګ نه دیو قلم راغسته شروع دی اپی پوښ نو خپل مسوده بند کړه امرګرو ته وی استاد سو احادیث وی نو غلی شروع ورته وی استاد اتلس احادیث بیان کړل رومبه حدیث داغه سند نا داو متن داو دویم حدیث داغه سند داو متن داو دریم سند داو متن داو اتلس واړه وته په یاد واورو داسې خلکو ابو الحجاج میزی چې کله علم حدیث لاته
نو مور ورله سل ککوړي پاخه کړل. هغه زمانه کې دا وظیفې نه وې، نو هغه ځان سره واغستل او چې کله د استاد په درس کې به کېناست نو ځان له به زر زر لیکل کول. نو چې درس به ختم شو نو به د دریاب غاړې له لاړ، یو کونج به یې وکنسته، اوبه به یې پکې راویستې، نو په هغې کې به یې هغه یو ډوډۍ کېښوده او ده به هغه خپله مسوده راواغسته او تبعیض به یې شروع کړ، په بلې کاپای کې لیکل به یې شروع کړل. نو چې هغه به یې ختم کړل نو ډوډۍ به په اوبو کې نرمه شوې وه، هغه به یې راواغسته، په لپو لپو به یې وخوړه او په هغه یو ډوډۍ به یې ګزاره کوله شپه ورځ. نو چې هغه به یې خلاصه کړه نو بله ورځ بیا دغسې چې سل کلچې خلاصې شوې، سل ورځې سبق وې، نو بیا کور ته لاړه، مور ورله نورې سل پخې کړې. داسې خلک وو. تاسو به هم دا کوئ. دا د محنت ورځې دي، د کار ورځې دي او ورځ تر ورځه به کار زیاتېږي. په لومړۍ ورځ خو موږ صرف بسم الله وایو، بیا په دویمه لږ ورته سبق اوږد کړو، په درېیمه د هغې نه اوږد کړو، ورو ورو سبق اوږدوو چې تاسو عادت شئ سبق سره. نو په دې لږو ورځو کې تاسو به د ډېرو ورځو کار کوئ. سبا ته به کار نه پرېږدئ. چا چې سبا ته کار پرېښودی دی هغه ناکامه شوی دی. د نن کار به نن خلاص وي. دا عادت وګرځوئ هر کار کې چې د نن کار نن خلاص وي، د سبا هغه سبا خلاص وي، نو بیا به درنه کار نه پاتې کېږي. او څوک چې زه مړه خیر دی سبا بیا یې وکړمه، نو سبا ورته سبا غم شي نن غم شي، نو بیا وایي زه بله ورځ بیا یې وکړمه، نو اخري کې وایي زه مړه هسې به ناست یم او کېږي نه دا کار، بیا ترې کار پاتې. نو تاسو به یو خو دا وکړئ چې ځان له پین کاپي او قرآن مجید منګه څه معرا قرآنونه چې هغې کې منګه مختصر مختصر لیکلي، دلیل، بشارت، دعوا وغیره، هغه موږ چاپ له ورکړي دي او موږ ته چاپ والا ویلي چې زه به 15 تاریخ ته برابروم، خو د الیکشن په وجه خبره لږه لیټ شوه، د ورځ دوه کې به هغه قرآنونه راشي او په اعلی کاغذ هم چاپ کړي دي، دې دپاره چې لیکل اساني طالبانو ته. نو هغې ته که انتظار کوي تر هغې پورې څوک یو بل قرآن ځان ته ږدئ، نو تاسو به ځان له لیکلو هم ورسره کوئ چې څوک لیکل کولی شي. لیکل نه شي کولی نو هغه د دغسې متوجه ناست دي، موږ به هم ورته دعا کوو، الله به د هغه په دماغو کې د هغه په زړه کې د قرآن ملغلرې واچوي. دویم دا چې تاسو به خپل ملګري تنګوئ نه. چا چې ملګری تنګ کړی دی نو الله هغه تنګ کړی دی. کوشش به دا کوئ چې تاسو سره څومره ملګري په جوماتونو کې دي یا دلته ناست دي، نو د هر یو ملګري خیال به ساتئ، د ځان نه به بهتر ګڼئ، غوره به ګڼئ. کوشش به دا کوئ چې ته تنګ کښېنې او ملګري ته ځای کولاو پرېږدې، دا نه چې ته څنګلې ورته اړامې کړې او کله یو پلټېلې او کله بل پلټېلې، نه، ملګري سره به ډېره ګزاره کوئ. دا ټول د قرآن طالبان دي او د قرآن د طالب چې د څومره احترام وکړو دومره به الله ته عزتمن کوي. بل دا چې کله درس شروع شي نو بیا به دننه نه راځئ. زه کوشش دا کوم چې زه طالب ته سخته خبره ونه کړم او د الله کار دی، زما په زړه کې د طالبانو مینه ده، نو هغه خپل خو پرېږدئ، پردو مې په زړه کې مینه وي او هم طالب دی د قرآن، خو کله کله د اصولو پابندي هغه ضروري. نو چې درس شروع شي بیا به دننه نه راځئ او کم طالب چې نه یې راغلی د هغه ځای به خالي پرېږدئ چې ما ته پته لګي چې دغه طالب نن نه دی راغلی. کوم چې تکړه طالباني دننه ځان له ځای نیولی ناست یې، کوم چې لږ داسې ساړه غوندي نو خیر دی هغه دې نور ته کښېني چې توده شي.
کنه داسې لږ نور ته ښیي نو خیر دی هغه دی بیا نور ته ناست دي خو کله کله بره لوډ سپیکر هم ګورې خراب شي خو موږ درس بس کوو نه د هغې د وجې نه ځکه زنانو ته هم لوډ سپیکر در نشته او تاسو ته هم شته نو که هغوی بیا چغې وایي نو بیا دې چغې نه وایي چې اواز نه راځي اواز نه راځي ځکه موږ به خپل درس جاري ساتو دا لږې رځي او دا سر ته رسولي نو موږ به خپل درس روانو په هر یو جماعت کې به چې کوم جماعت کې طالبان دی رہی یا بیٹک کې دی رہی اول به جماعتونو کې دی رکھے بیا ځای نه بیا بیٹکو ته ځي نو ځان له به امیر مقرر کوي او ناظم بغیر د امیر نه ژوند تېرول دا خلاف سنت دي نبی علیہ السلام چې به دوه صحابه لېږل یو به ولا امیر کو او د امیر اطاعت هغه بیا لازمي دی اسمیو واتیو ولو کان عبدا حبشیا راسو کذبیبت بیا د امیر اطاعت دی کاغه غلام حبشی داغه سر د اوس کې عمرې ورو کې سری بیا به هم تابعداري کوي بیا ستاسو کمینس کې صدا سے خبر راشي نو په خپل به جواب نه کوي چې طالب دو جنگو کیو ایو وجد ما ته داسې وې نو ما گزارو کو نه ته به نه کې گزار ته به امیر ته وای امیر که فیصله ونکړي شي نو بیا ستاسو عمومي امیر هغه زمونږ مولانا عتیق الله صاحب چې هغه د دې ځای نه فارغ شو دا عالم دی دا ناست دی او د تقریبا د 150 کالو نه په دې ځای کې هغه امیر د طلباو نو هغه امیر دی بیا هغه ته وایي کني نو هغه ته وایي یا سمی ته وایي دیم دلته کې ستاسو خدمتګاران دي دی به درله بیا فیصله کوي تاسو چې نن په کومو ځایونو باندې ناستئ نو یو خوا بل خوا وګورئ ښي طرف او ګس طرف ته خپل ملګري وپېژنئ په دې ډېر خوشحاله شوئ دا ستاسو پاخه ځایونه دي په دې به نور نه کینی که یو طالب نه وي د هغه ځای به خالي پرېږدئ خو ته منځ کې به بیا نه کینې ښه ته صف کې صف ته شه بیا نو صفونه به نیغ ساتئ کاږه واږه نه هغه بره ځای چې دی هغه د مېلمنو دپاره دی طلبا به هلته نه کینئ لیکن صرف دغه ناظم صاحب او کس دو چې دي دغه به یې خیر دی نور به دلته کته کینئ هغه ځای د مېلمنو دپاره ځکه موږ سره بیا د مېلمنو ځای نی نو دې طرف ته او دې طرف ته دی ته ما ویلي وو چې خالي ځای پرېږدئ او هغه پرېښودی دی هغه به خالي هغې کې به څوک نه کینئ دا د اتو لسو کسو ځای دی خوا او اتو لسو دی خوا او هغه بره ځای چې دی هغه د مېلمنو دپاره دی نو هلته به طالب نه کینئ ځان به په خپله بېعزتۍ نه ورکوي ګورئ هوښیار سړی چې د هغه کار نه کوي چې په هغې د هغه سپکاوی راځي نو چې د لوی درجې خاوند دي د لوی مقام خاوند دي او هغه یو محفل ته لاړ شي کورسای پرتی نو هغه ښکته کیني شاته کیني دا د هوښیار سړي کاري نو چې هغه شاته کیني نو د دې ځای نه څوک لاړ شي او هغه د مټ نه ونیوي جي تاسو دلته راځئ دلته راځئ دلته کورسای کې کیني عزت وله ورکړي خو چې د لوی مقام خاوند نی راشي په کورسای کې کیني په سټیج نو بل کس راشي نو هغې د مټ نه ونیوي کته کوچه مړه نو بې عزته شي دا خپله سړی ځان بې عزته کوي او خپله ځان له عزت جوړوي نو داسې به نه کوي چې تاسو د مېلمه په ځای کې کښېنئ دې ځای نه زه اواز وکړم دغه یې راپاس وویل کته یې کوز کړه ټول درته ګوري نو دا خپله بې عزتي په خپله بیا به موږ ته نه وایي چې تاسو راته سخته خبره وکړه اصول د پنځپیر امیران چې کوم زمونږ دي هغه به طالبانو ته وایي په جوماتونو کې چې کوم طلبا موږ دې راکړي موږ ته تعداد معلومي
ستاسو وینا ته حاجت نه چې ډیر دی او لږ دی اول ورځو کې خامخا تکلیف وي خو اول ورځو کې به تکلیف برداشت کوي یو هفته به ځان کلکوي که ته د لومبۍ ورځې نه په دې تمې چې زه سابیک صاحب یم او څادر به راته څوک خوروي او خیال به راله ساتي نو ګورې دا دلته نه کېږي زه چې سبق له تلمه کوهستان ته نو زما استادان دلته دوره کې وړه دوره کې وو نو شیخ القرآن تپوسونه کول چې منطق کم ځای ښه ویلی شي نو طالبانو ورته ویلي چې پټن کې نو شیخ القرآن مولانا عبدالحلیم صاحب ته الله دې ښه ساتي هغه ته ووایي چې دی زه پټن ته درلېږمه چې منطق ووایي هلته نو هغه ساده سړی هغه سره غم شو دا به څوک سنبالوي او هغه کله کله وایي ما سره ډېره یره وه چې دا به څه کېږي نو هغه شیخ القرآن ته ویې راځي هغه ډېر د تکلیف ځای دی او هغه وخت کې و د تکلیف بجلی پکې نه وه لاټین له چې به مونږ تیل راړل نو هم یو ورځ مزل و یو ورځ مزل صرف تیلو پسې و نو د نختر شونټای به هم بلولې و هغې ته به کتاب کوته چې یو به ختمه شوه نو بله به ودروله هغې ته به کتاب کوت د اوسېدو کمرې خوړوې نه نو موږ ګټې چاپېره کېښودې او ځان له ځایونه جوړوله خوراک خو داسې و چې واښه به راوشو کول هغه کوستاني خلک و نو هغه به په اوبو کې ویه شو یو دوره ګټ به یې د مالګې راواغسته په هغې به یې نو مالګه به هم پکې پرېښوده هغه به معده هم شو خوراک هم څه نه و نو شیخ القرآن ته یې وي یاره چې دی خو به هلته کې ژوند تېر نه کړی شي نو شیخ القرآن خبر راسې هېره غونې کړه او هغه ته یې وي خپل تاریخ یې ورته شروع کړه وی زه په دیر کې نوابي دیر نظربند کړم ځکه حاجي تورنزی سره په جهاد کې زه شریک وم او زه یې ونیولم د انګریز په اشاره چې زه یې پرېښودم نو لومبۍ شپه ما شمشي خان ته راورسوله پیدل دویمه فلاني ځای ته او درېیمه فلاني ته او بیا پېښور او بیا کوهاټه پورې زه پیدل تللی وم او هغه خپلې کیسې ورته شروع کړې چې دوډیري ته به زه پیدل تلمه راتلمه زه خو ناست وم چاپي مې ورله کوله زه پوه شوم چې وایي دته خو اورې ما ته اما کلکې نو ما په زړه کې قصد وکړ چې کوهستان کې به مړ شم د لوږې نه خو راځم به نه زه هم ستا ځي یم نو زه چې کوهستان ته لړم د کوهستانو به یو بل ته نازک ماشت وه دا نازک سړی دی دی به دلته ژوند څنګه تېروي او چا به وایي ګینه تو او چا به څه وایي ګي منه نه ما به ورته اړمبه ومه په کوهستان کې 3.5 کاله بیا ما تېر کړي وو او داسې ځای دی چې اوس ورته سړی ګوري نو غونې پې زیږ شي چې هغې ته تلل ګران و سړی چې ځان کلکوي نو هر څومره کلکېږي او چې ځان نازک کوي نو هر څومره نازک کېږي نو تاسو به ځان نازک کوئ ما پنځپیر کې نازک سړی ګورې نه پاتې کېږي نشي پاتې کېدی ځان به کلکوي نو که کلکوي د خدای کتاب به زده کوئ موږ به هم درته ښه په اخلاص وایو او تاسو به هم په اخلاص زده کوئ موږ په دې نه یو چې ډېر دي او لږ دي موږ ته شیخ القرآن یو ذمه داري حواله کړې وه او د الله د طرف نه هم دا ذمه داري ده چې خدای کتاب بلغ ما انزل الیک من ربک موږ هغه ذمه داري پوره کوو نو موږ به خپله ذمه داري پوره کوو تاسو به خپله ذمه داري پوره کوئ هسې که مدرسې ته چکر ووایي ستاسو خو خلک نظام ده پنځپیر د امن کلی دی کمې ونې د لاندې کښېنې کم ځای کښېنې د پنځپیر خلک په طلباو مین دی طلباو ته څه نه وایي خو تاسو به یو کار کوئ چې په لاره ځئ نو ګڼئ زنانۍ غم خادو له ځي خپل دي ټول دا پنځپیر یو بل سره تړلی دی خپل دي نو کوشش به دا کوو چې د لارې په یو اړخ به ځئ بل اړخ به خالي پرېږدئ چې زنانه ځي راځي چې هغې ته تکلیف نه وي هغه کار به نه کوئ چې هغه بد ښکاري تاسو پې بد ښکارئ ځکه خلک به ستاسو نه ادب زده کوي
نو چې تاسو بې ادبه شئ نو بیا به خلک د چا نه زده کړه کوي. او انشاءالله 9 بجې ټیک 9 بجې به موږ درس شروع کوو. اول به لږ لږ درس بیا به ورو اوږدېږي. که څه مسله ستاسو نو په جوماتونو کې تاسو به دا نه وایي چې طالبان کم دي او یا ډېر دي. هغه امیرانو ته پته ده، امیران به په خپل حساب باندې طلبا جوماتونو ته لیږي او ورو ورو به انشاءالله دا ځایږي. د څومره چې دلته قسمتي هغه به پاتې شي، د چا چې دلته قسمت نه وي رزه کې بل ځای به بل خوا لاړ شي. درسونه نور هم شته، زموږ د ملګرو درسونه دي، ښه درسونه کوي، زما نه ښه درس کوي هغه بیا د ستاسو مرضي. خو انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې تاسو ته خیر او فایده ورسوو. تاسو به یو کار کوئ، ما ته به دا نه وایي چې ما له مخکې ځای راکړه. کله کله د مولوي صاحب ځي زه ورته څه ویلی نه شم، پلار یې ټلیفون وکړي یا بل وکړي یاره ته لکه د مخکې ځای وکړه. نو زه یو طالب شپې روڼې کړي دی، ځان یې ځای نیولی دی، زه هغه ته وایم پاسه ده ته ځای پرېږده سابق صاحب ته دا ډېر ظلم راته ښکاري. نو زه دا نشم کولی. نو ما ته به د ځایونو نه وایي، د دې راکېدو به نه وایي. هغه امیران ناظمان شته، دی ته وایي دی به درله انتظام کوي. زه به درته صرف د خدای کتاب ښیم، په اخلاص به ښیم، دعا به کوم چې الله تاسو د خدای په کتاب ښه پوه کړي او ستاسو هم دغسې بیا لوی لوی درسونه وي الله دې کړي داسې. او انشاءالله سبا به د 9 بجو نه موږ درس د قرآن کریم شروع کوو. ماسوتن کې بیا مومن ګل صاحب دلته کې تکرار کوي، نورو جوماتونو کې هم تکرار شروع وي. نو کم تکرار ته چې تاسو کې نه وي هغه بیا ستاسو مرضي. دعا وکړئ چې الله زموږ دا درس په ښه طریقه باندې اختتام ته ورسوي. څومره ملګري نارینه زنانه چې هغه د درس له راځي، زنانه هم چې په کم ځایونو باندې ناستې دي دا دوی پاخه ځایونه دي. کم نارینه او زنانه چې هغوی درس له راځي یا په خپلو ځایونو کې په نټ باندې اوري، الله د ټولو زړونه او ذهنونه د قرآن د ملغلرو دپاره کلاو کړي. الله دې د قرآن خادمان وګرځوي او الله دې د قرآن خدمت والي. دعا وکړئ څومره مشران کشران چې هغه وفات شوي دي الله د هغوی مغفرت نصیب کړي او الله دې هغه جهان ښایسته کړي. څه بیماران دي د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله ورله شفای کامله ورکړي او الله یې روغ رامټ کړي، الله ورله صحتونه ورکړي. څومره مسلمانان وروڼه په جیلونو کې پراته دي، زمونږ د ویسا محتمم صاحب او نور چې څومره دي دعا وکړئ چې الله په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راولي او الله یې ازاد کړي. الله دې په موږ صحیح او نیکان حاکمان مسلط کړي، الله دې موږ ظالمانو حاکمانو نه وساتي. څومره طلبا چې دې ځای ته راغلي دي الله دې ټولو حفاظت وکړي، الله دې ټول د مصیبتونو او تکلیفونو په امان کړي او الله دې ټولو خوشحالی نصیب کړي، الله دې ټولو کورونه د خیرونو او د برکتونو ډک کړي. الله دې مال هم توفیق راکړي چې زه د الله کتاب په اخلاص وواما، په ښه طریقې وواما او الله دې مال توفیق راکړي چې زه په ښه طریقه باندې تاسو ته قرآن کریم په اسانه لهجه باندې وښیم او الله دا په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي دي الله د هغوی او د هغوی د ملګرو قبرونه منور کړي او روښانه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. او ګورئ دا اخیری سپاره په جوماتونو کې مه وایئ، بس ټول قرآن کریم به زه په خپله باندې وامه او انشاءالله بیا به ختمه او تاسو صرف تکرار کوئ.